السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او ټیک ټاک کې. عزتمندو، یو ډیره افسوسناکه واقعه را مخته شوې ده په صوابۍ کې. ښایسته ښکلی 14 کلنی ځوان د 10م جماعت طالب علم حارث په یارانه نه کولو باندې ډیر بېدردۍ سره قتل شولو. حارث باندې یو دریو ظالمانو اول ډیرې زیاتې پیسې وخوړلې او بیا ترېنه د څه مطالبه وکړله چې حارث هغه خبره ونه منله او ډیر بېدردۍ سره قتل کړو. راځئ مینوالو موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شي. که څوک په دې چینل کې نوی مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټلی نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره په اسانتیا سره میلاویږي. دا واقعه په صوابۍ کې رامخته شوې ده چې ښایسته ښکلی 14 کلنی ځوان د 10م جماعت طالب علم حارث یو دریو ظالمانو په یارانه نه کولو باندې ډیر بېدردۍ سره قتل کړلو. دا سلسله د 2-3 میاشتو نه شروع وه چې دغه دریو ظالمانو په حارث باندې به پیسې خوړلې او د حساب له ښه خوراکونه به یې پې کول. کله چې بیا حارث باندې ډیرې پیسې ورواړولې نو دغه دریو ظالمانو ترېنه د غلط کار مطالبه وکړله. حارث د هغوی خبره ونه منله او یارانه کول یې ورسره پرېښودل. نو بیا دغه دریو ظالمانو حارث له بیا ډیرې زیاتې دمکیانې ورکولې چې حارث مجبوره شو او پلار ته ټول حقیقت ښکاره کړ. کله چې پلار ته پته ولګېدله نو هغه درې ظالمان یې ډیر زیات بې عزته کړل او ورته وویل چې زما زوی سره به تاسو نور تعلق نه لرئ. کله چې دغه دریو ظالمانو خبرې واورېدلې نو دغه درې ظالمان راپاڅېدل، فیصله یې وکړله او د حارث قتل کولو. نو بیا حارث ډیر بېدردۍ سره قتل کړلو. ډیر زیات ظلم یې وکړو چې حارث یې په یارانه نه کولو باندې ډیر بېدردۍ سره قتل کړ. پلار یې اوس په ډیر زیات په سرو سترګو باندې ژاړي او د انصاف غوښتنه یې کړې ده چې ماته دې انصاف میلو شي. دغه ظالمان دې زر تر زره ګرفتار کړلی شي. الله تعالی دې وکړي چې د حارث پلار ته دې انصاف میلو شي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.